تیسیر مصطلح الحدیث والا سبق نمبر 19 کې حضرت مصنف رحمت الله علیه خبر مردود خای او خبر مردود لکم اسبات دی درد کولی مغاد تخای. المطلب الثاني دویم مطلب کې هم دا وضاحت ته الخبر المردود فی ثلاثه مقاصد درشین مقصود بیانول دي. المقصد الاول الضعيف ضعیف حدیث. نمبر 2 المقصد الثاني المردود بسبب سقط من الاسناد چې حدیث مردود سی په څو واجب سند کې سقط وشي غرزواله وشي شپه کې وغورځي روي. نمبر 3 المقصد الثالث المردود بسبب طعن في الراوي چې حدیث مردود یا په دی واجب چې روي باندې طعن لګیدل وي. تتخيل الخبر المردود تعريفه هو الخبر الذي دا خبر وي لم يترجح صدق المخبر به سکوم مخکاس دی په باره کې خبر خای مخبر به وتیل شي کنه مخبر دی هغه ولا صداقت راجح نه وي کذب او صداقت دواړه سره برابر وي. وذلك بفقد الشرط اكثر من شروط القبول دا په څو واجب نشي دی قبول لا یو شرط یا یو نه زیات شرطونه کې نه وي التي مرت بنا في بحث الصحيح چې موږ ته په صحیح بحث کې تیر شوی دي. اقسامه و اسباب رده د مردود ول قسمونه او د رد کول سبب څه دي. لقد قسم العلماء الخبر المردود الى اقسام كثيره علماء ډېر قسمونه بیان کړي تر 40 پورې واطلقوا على كثير من تلك الاقسام اسماء خاصه بها او هر یو قسم لپاره خاص نمونه به یخي دي. ومنها ما لم يطلق عليها اسما خاصا بها او ځنو ته خاص نمونه نه دي خي بل سموها باسم عام من هو الضعيف او ځنو ته عام نامه کړی د ضعیف ولا. اما اسباب رد الحديث فكثيره دیو حدیث درد کېدل او د نه قبلول ډېر واجب کېدل شي لكنها ترجع في الجمله الى حديث سببين رئيسين خو بنیادی طور باندې په جمله د دی ول دوا سبب کېدل شي چې دا بنیادی سبب دي هما غدا دي سقط من الاسناد فسند اسناد کې سقوط وشي. نمبر 2 طعن في الراوي راوي بن صحيح طعن قدح ولګي. وتحت كل من هذين السببين انواع متعدده بدغ دو رئيسي سببون لاندې نور شدي زيلي قسمونه شته دي. سأتكلم عليها بثلاثه مقاصد مستقله مفصله ان شاء الله درو ورته په تفصیل سره خبره مستقل کوم ته چې درې وړه مقاصد ته بیانوم. مبتدئا اول شروع کوم بمقصد الضعيف الذي يعد هو الاسم العام لنوع المردود تنوال چې د مردود عام نوم دی ضعیف کنه د ضعیف ولا وضاحت کوم ده. المقصد الأول بھی پڑھ سکتے ہیں. الضعیف تعریف الضعیف لغتا ضد القوی یہ ضعیف بل قوی. والضعیف والضعف حسی و معنوی ضعف په دوا قسمه ده یو حسی په جسمونو کې کتل شي لکه دا سړی ضعیف ده دا سړی قوی ده او بل معنوی وي چې دا شای چې د کمزور ده دا شای کمزور نه ده قوي ده دا قتل نشي په سترګو سره او په ګوتو سره نشي رنیوالی. والمراد به هنا الضعف المعنوي الضعف المعنوي دلته کې هغه ضعف ویکنس مراد ده چې هغه شي انټچیبل وي ټچ کولی نشي د قتل نشي صرف د هغه له ذهن په طور باندې معلومات کی ذهني طور باندې وي. اصطلاحا هو ما لم يجمع صفه الحسن بفقد شرط من شروطه. ضعیف حدیث تل شي چې د حسن حدیث لکم شرطونه دي او شرطونو کې یو شرط ورک شي نه ومندل شي. قال البيقوني في منظومته بيقوني سے په خپل منظومه کې دي چې وكل ما عن رتبه الحسن قصر وهو الضعيف وهو اقسام كثر کی وكل ما عن رتبه الحسن قصر هر حدیث د حسن درجه نشي کم فهو الضعيف وهو اقسام كثر
ضعیف دی قسمونه شي ډیر. تفاوته تفاوت هم پکې چې ځنه شی ډیر ضعیف وي ځنه هغه نه ډیر ضعیف وي ځنه به لږ ضعیف وي هر شي کې درجې وي. ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته دراویانو سختۍ ته کمزورۍ ته چې وګوري کنه نه دغه په اعتبار سره د ضعف څه د بدل وي کمزوري کی زیاتیږي ډیریږي کمیږي. کما يتفاوت الصحيح لکه څنګه صحیح کی مدرجې جوړ کړي وي کنه. فمنه الضعيف دي کی عام ضعیف فمنه الضعيف جدا بلکې هغه نه زیات ضعیف ومنه الواهي بل دغه لاندې کمزوره ده. ومنه المنکر بدین لاندې وشر انواعه الموضوع په ضعیف کې به بیکاره قسم شه د موضوع حدیث ته. او هل اسانید مخته مو ذکر کړو اصح الاسانید کنه وسوق وتی چې اضعف الاسانید رته اوخه او هل اسانید چې ټولونه کمزوري. وبناء لما تقدم في الصحيح من ذكر صحيح الاسانید مخته کې اصح الاسانید له خبره په صحیح کې ذکر شوی ده. فقط ذکر العلماء في بحث الضعيف علماء د ضعیف په بحث کې دا ذکر کړی ما يسمى او هل اسانید چاته چنل شي اضعف الاسانید. وقد ذكر الحاكم النسابوري جملة كبيرة من أوهل الأسانيد حاکم نشاپوري صاحب ډېر اضعف الاسانید ذکر کړی دي بالنسبة الى بعض الصحابه او بعض الجهات والبلدان بعض صحابه په نسبت او بعض وجهونه او ځنه شهرونو په نسبت. واذكر بعض الامثله من کتاب الحاکم وغيره حاکم او د نور کتابونو نه ځنه مثالونه خایم. فمن هيو پکې دا